أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د یهودو د سرکشۍ او ناشکرۍ ذکر فرمایي. دا واقعا په میدان تیح کې شوی چې کله الله پاک دې ته د خوراک د پاره اعلی او بهترین خوراک من او سلوا پیدا کړ او د سکلو د پاره ورته الله پاک بهترینی چینې جاری کړلې. بنی اسرائیل د الله پاک د دې نعمتونو شکریا ادا نه کړه. د شکریې په ځای باندې موسی علیہ السلام ته وی چې لن نصبر علی طعام واحد، روزانه په د یو قسم خوراک مونږ صبر نشو کولای چې روزانه به چې دی نو هغه من او سلوا خورو. نو د خپل رب نه وغواړه چې هغه زمونږ دپاره سبزیانې دالونه پیدا کړي. موسی علیہ السلام خو مخکې هم دې ته حکم کړی و چې تاسو خپل ملک شام د عمالقو نه آزاد کړئ، هغې سره جهاد وکړئ او دی ویرېدل او د عمالقو سره د جنگ کولو نه انکار وکړو. کنه د شام ځمکه چې دی نو هغه زرخیزه ځمکه وه، سرسبزه ځمکه وه، په هغې کې هر قسم زراعت او باغونه موجود وو، سبزیانې او د ځمکې ټول پیداوار په هغې کې موجود وو. لیکن دی خو بس هر څه تیار غوښتله. الله تبارک وتعالی قادر و چې هغه دې ته تیار هم ورکړی و چې څنګه د امن سلوا د غیبي خزانو نه عادت نه خلاف خارق عادت چې دی نو هغه دې دپاره امن او سلوا پیدا کړه او پاکې د اوبو چینې ورته د معجزې په طور باندې پیدا کړلې. دغه شان په دې صحرا کې الله تبارک وتعالی د دې دپاره سبزیانې او دالونه هم پیدا کولی شو. لیکن د دې د غوښتلو د انداز وګوره څنګه د سرکشۍ او په ناشکرۍ او د تکبر په انداز کې چې مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولی او د الله پاک ته بجای د دې چې د هغه شکر ادا کړي او په عاجزۍ فرمانبردارۍ باندې د الله تبارک وتعالی نعمتونه چې دی هغه انسان ته میلاویږي، په ناشکرۍ او تکبر باندې خو دا انسان د الله پاک د نعمتونو نه محرومه کیږي. بهرحال موسی علیہ السلام ته د دوی د دې مطالبې په جواب کې موسی علیہ السلام دې ته وفرمیل چې اهبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. دا د زجر او د غصې په انداز کې ورته وفرمیل چې تاسو چې دی نو هغه دا چې کوم اعلی نعمتونه الله پاک درکړي دي د هغې په مقابله په ادنا باندې بدلوئ. دا چې دی من او سلوا هغه اعلی هم دي او بل غټه خبره دا ده چې هغه د الله تبارک وتعالی په یو غیبي معجزه نه طور باندې چې دی نو هغه تاسو ته الله پاک درکوي بغیر د څه مشقت نه او زیات لذیذ زیات اعلی دي. نو تاسو چې دی نو هغه دا ادنا غواړئ د هغې په مقابله کې او بیا دا ده چې هغه تیار غواړئ. هیڅ قسم چې دی نو هغه د محنت لپاره تیار نه یې. ځان تکړه کوي یو ښار ته چې دی نو هغه داخل شي، یو ښار چې هغه د شام د ښارونو نه بیت المقدس اریحا یو ښار هغه آزاد کوي، په هغې کې د زمیندارۍ محنت اختیار کوي. نو بس ټیک ده، بیا به تاسو ته سبزیانې او دالونه او دا ټول شیونه به بیا میلاوي. او دینه پس بیا الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي چې الله پاک په دې باندې ذلت او رسوایی مسلط کړله.
د دې دپاره د ذلت او د رسوایي فیصله وکړله او د الله پاک په قهر او په غضب باندې اخته شو. دا یو لویه سزا چې الله تبارک وتعالی په دې آیات کې ذکر کړې ده، صرف د دې په وجه نه چې د من او سلوا چې دی نو د هغې ناشکري وکړله یا یو متکبرانه انداز یې اختیار کو، دالونو او سبزیانو مطالبه یې وکړله. دا هم ډېر غلط او یو قوي حرکت و د دې، لیکن د دې نه علاوه الله تبارک وتعالی فرمایي چې مسلسل او همیشه چې دی بار بار چې دی نو هغه د لویو جرمونو مرتکب و. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. او دویم ویقتلون النبیین بغیر حق. او دریم الله فرمایي ذالک بما عصوا. او څلورم وکانو یعتدون. الله تبارک وتعالی د آیاتونو نه انکار کوله، تورات نه انکار، یا د آیات الله نه مراد د موسی علیه السلام هغه معجزې چې هغه ټولې د مخې ته وې، یا د پیغمبرانو د معجزو نه انکار کوله، یا د آیات الله نه هغه آیاتونه په تورات کې چې کم د محمد صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه په صفت کې نازل شوي، یهودیانو چې دی نو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړو، د هغه آیاتونو نه انکار وکړو، هغه یې پټ کړل. او دویم دا ده چې د پیغمبرانو سره چې دی نو هغه داسې د دې د بده معامله او د بېادبۍ او د ګستاخۍ انداز او د هغو تنګول او پریشانه کول، د هغو مخالفت او دشمنی، بلکې تر دې حده پورې ویقتلون النبیین بغیر الحق، چې پیغمبران به قتل کول. زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام او ډیر نور پیغمبران چې په روایاتو کې راغلي دي، دی چې دی نو هغه بني اسرائیلو چې دی نو خپل پیغمبران قتل کړي دي. او دریم الله پاک فرمایي ذالک بما عصوا، د نافرمانی د الله تبارک وتعالی چې کوم حکم او هغه حکم پورې استهزاء او مسخرې کول، د هغې چې دی نو هغه مخالفت کول. وکانو یعتدون، او د حد نه تیریدل، اعتدا د حد نه تجاوز کول. د الله شریعت کوم حدود دي دغه حدودو پابندي نه کول، دغه پابندیانو خیال نه ساتل، او په هغې کې چې دی نو هغه دا استهزاء او دا مسخرې او داسې چې دی نو هغه بدعات او دا ټول شیونه چې دی نو هغه د حد نه په تجاوز کې او اعتدا کې داخل دي. دا سرلور لوی جرمونه الله تبارک وتعالی ذکر کړي دي، او دا چې دی نو هغه صرف یو ځل دی د دې ارتکاب نه دی کړی، بلکې مسلسل او بار بار د دې لویو لویو ګناهونو مرتکب جوړ شوي دي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی د دې په باره کې داسې سخته فیصله وفرمایله چې دې چې دی نو هغه د الله پاک په دې باندې ذلت او رسوایي مسلط کړه. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې الله تبارک وتعالی چې د یهودیانو دپاره د ذلت او رسوایي او محتاجۍ فیصله کړې ده، خو نن یهودیان هغه خو ډېر په عزت او طاقت او مالدارۍ کې دي. د دې سوال جواب خو یو دا دی چې په خلکو کې چې دی نو هغه یهود اوس هم ذلیل او بې عزته دي، او چې کومه محتاجي ده د هغې نه د زړه محتاجي مراد ده، چې زړونو کې یو فقر، خواري، غریبي او محتاجي ده، اگر که په ظاهره باندې مالداري، خو زړونه یې خوار دي. دویم جواب دا دی چې په صورت آل عمران کې هم الله تبارک وتعالی دا فرمایلی دی چې ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. الته پکې د یو استثناء ذکر کړی دی چې الله تبارک وتعالی په د یهودو باندې د ذلت فیصله وکړله، ذلت یې پې مسلط کو، کم همیشه دپاره کم ځای چې خو یو استثناء پکې ذکر کړه چې په دوه حالتونو کې، په دوه وختونو کې عارضي طور باندې بدی د هغه ذلت نه چې دی نو هغه راوځي، نور بدی د دې به خپل سلطنت نه وي، حکومت به نه وي، محکومه به وي، او خلق به چې دی نو هغه ذلیله کوي، غلامان به ترې جوړوي. همیشه دې سره داسې شي، د هغې د تفصیل خو اوس موقع نه ده، خو د آخري ځل چې کوم په د جرمني هټلر چې دی نو هغه دې سره کومه معامله کړې چې الله پاک پې هغه مسلط کو، په لکونو یهودیان چې دی نو هغه قتل کړي دي.
او داسې د هټلر په شان څو ځله مخکې هم چې دی نو هغه د دې سره داسې شوي دي او کم چې د دې عزت او کم د دې سلطنت او هغه دینه ختم شوی دی. نو دا لږ چې د لږ وخت دپاره یا لږ یو وړوکی سلطنت یا لږ طاقت او د محکومیت نه وتل او لږ ازادي هغه په دو صورتونو کې الله تبارک وتعالی د هغې استثناء ذکر کړې ده. اینما ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله. یا خدا ده چې د الله حمایت ورته حاصل وي د الله رسۍ ونیسي. که مسلمانان شي نو بس د دې ذلت نه خو به وځي. او دویم وحبل من الناس، یا چې دی نو د انسانانو حمایت ورته کله حاصل وي. نو اوس لکه څنګه په موجوده زمانه کې چې د دې دا کم حال دی چې هغه ذلت هغه چې دی نو هغه غلامی او محکومیت نشته دی، نو هغه د امریکې یا د برطانیې او د دې ټولو ملکونو چې دی نو هغه حمایت ور سره حاصل دی. نو په دې دوو صورتونو کې الله تبارک وتعالی استثناء کړی دی چې کله ورته د الله پاک په حمایت باندې د دې ذلت نه هغه بچ کېدی شي، یا چې دی نو هغه کله چې ورته د خلکو حمایت حاصل وي بس یعنی مستقل د دې چې دی نو بذات خود او مستقل طور باندې د دوی چې دی نو هغه به داسې یو طاقت نه وي، په خپلو خپو به ولاړ نه وي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، او کله چې وویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد، هرگز صبر نکو مونږه په یو قسم خوراکونه خود وو من او سلوا، لیکن دا په عربي محاوره کې او په نورو ژبو په محاوره کې هم ویلی کېږي چې کله دوه څیزونه یا درې وي خو چې هغه روزانه سړی خوري نو یو قسم یو خوراک. نو دی موسی علیہ السلام ته وویل چې لن نصبر علی طعام واحد، مونږه صبر نشو کولی، هیڅ چرې صبر نه کوو مونږه علی طعام واحد په یو قسم خوراک. فدع لنا ربک، نو غواړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه، یخرج لنا چې راوباسي زمونږ دپاره راوباسي هغه څیزونه مما تنبت الارض، چې هغه څیزونه چې راټوکوي ځمکه، د ځمکې نه چې کوم پیدا کېږي، من بقلها د سبزۍ د هغې نه. بقل سبزیانو ته وایي هر هغه بوټی شین بوټی چې هغه بغیر د تنې نه وي، یعنې ونې نه وي تنې نه وي، نو دا ټول څومره چې دی نو ساګونه دي او څومره چې دی نو هغه سبزیانې دا ټولې په بقل کې داخل دي. من بقلها د سبزیانو د هغې نه، و قصائها او قصا چې دی نو هغه د بادرنګ ترې، دا چې دی نو دې ته قصا ویلی کېږي، او د بادرنګو د هغې نه، و فومها او د اوږې، فوم اوږه شوه، و عدسها او د دالو د هغې نه، دالونه ټول قسم دالونه، که د چڼې دال وي که نور دالونه د دال قسمونه دي، ټول دالونه هغې ته عدس ویلی کېږي. په عدس لفظ کې ټول دالونه داخل دي. و بصلها او د پیازو د هغې نه، دا چې دی نو هغه زموږ دپاره د الله پاک نه وغواړه. قال نو موسی علیہ السلام ورته وفرمیل، قال ویل موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي هو ادنى، آیا په بدل کې غواړئ تاسو هغه څیز هو ادنا چې هغه ادنا دی، هغه چې کوم ادنا دی هغه اخلئ په بدله کې، هغه غواړئ. بالذي هو خیر، د هغه شي په بدله کې چې هغه د هغه څیز نه چې هغه بهتر دی، هغه غوره دی او بهتر دی، یعنی من او سلوا. اهبطوا مصرا، کوز شئ او ښار ته، فإن لکم ما سألتم، پس یقینا ستاسو دپاره هغه څه دي چې غواړئ تاسو. ښار ته کوز شئ او په هغې کې محنت وکئ، نو بس چې څه غواړئ هغه به تاسو ته هلته میلاو شي. الله فرمایي وضربت علیهم الذلة والمسکنة، واچولی شوه په دې باندې، مسلطه کړی شوه په دې باندې. الذلة ذلت رسوائی، والمسکنة او محتاجی غریبی. وباو بغضب من الله، او اختشول دی په غضب د الله تعالی سره، د الله په قهر اختشو، د الله پاک په غضب او غصه کې دي، ځکه د دې عملونه داسې دي. ذالک دا په څه وجه باندې؟
د دومره لوی عذاب مستحق جوړ شو. ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، دا په دې وجه چې دی به چې دی هغه کفر کولو په آیاتونو د الله تعالی، انکار یې کو د الله پاک د آیاتونو. ویقتلون النبیین بغیر الحق، او قتل کول پیغمبران په ناحقه باندې. پیغمبران قتل کول هغه خاصم په ناحقه باندې، پیغمبرانو قتل کول چاته حق نشته. د انسان قتل کولو چې دی نو هغه درې وجې کېدلی شي په اسلام کې. یا خدا دی چې هغه قصاص وي، څوک قتل کړی وي، یا دا دی چې هغه زنا په جرم کې چې دی نو سنګسار کېدلی شي، او یا دا دی چې هغه د ارتداد مرتد سزا کې چې دی نو قتل کړی شي. نو پیغمبر خو معصوم وي د ګناهونو نه، نو هغه خو دغه قتل کول چې دی هغه خو بغیر د حق نه دی او ناحق دی، او د الله په نسبت باندې خو ناحق دی، بلکې الله چې دی نو هغه ور سره بغیر حق دا لفظ دی او تاکید د پاره لګولې چې گویا کې د دې په نسبت باندې هم داغه قتل کول داغه هیڅ وجه نه و، داغه هیڅ جرم نه و. ذالک بما عصوا